دا یو سړی راغی د ابو درداء رضی الله عنه تاسو پوه شئ د ابو درداء رضی الله عنه له یو کس راغی ورته وی یا ابو درداء وی کور دی وسودېدو سړی وسودېدو کور دی وسودېدو نو هغه ورته نه دی سودېدلی بیا یو بل کس راشي ورته ابو درداء وی کور دی وسودېدو ورته نه دی سودېدلی دریم کس راشي ابو درداء کور دی وسودېدو ورته نه دی سودېدلی بل کس راشي ته ابو درداء وستاسو په گاوند کې اور لګېدلې او الله اور لګولې و چې څنګه ستاسو کور لره ورسېد نو هغه اور شي نو هغه مړ شو اور څه شو مړ شو ما ته پته و چې الله جل جلاله به زما کور نه سوځوي څه ورته وایي ما ته پته وه چې الله جل جلاله به زما کور نه سوځوي الله به داسې نه کوي نه بل کس ته وایي چې ابو درداء ته ولې داسې خبرې کوې ته خو نن څه تعجب سره خبرې کوې خیر کار سره ته وایې چې د ما کور نه دی سوځېدلی او ته ناست دلته د خبرې وینا مطلب دی څه او یا دا وایې چې الله داسې کار نشي کولی هغه وایي چې ما داسې کلمات ویلي دي که نه چې ما د الله د رسول نه اورېدلي دي د چا نه مې اورېدلي دي د الله د رسول نه څوک چې دا د ساري ووایي که نه نو دته به الله جل جلاله هیڅ مصیبت نه راځي او څوک چې د ماښامې ووایي نو هم به ورته هیڅ مصیبت نه رسي هغه کلمات کم دي وي هغه دا دي اللهم انت ربي لا اله الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم دا کلمات چې څوک وایي نه الله جل جلاله به دې د هر مصیبت نه څه کوي ساتي چې څوک یې ساري ووایي په کور کې ووایي نو الله جل جلاله ټول کور چې دی نه دا د مصیبت نه محفوظ کړي او څوک چې ماښام یې ووایي نو بیا یې د ساره پورې ټول کور د مصیبتونو نه څه وي دا محفوظ وي دا چا را نقل کړی دی ابو درداء